इंशाअल्लाह पुर असर। चंद गुजारिशात बाई रोड ना बाई एयर स्तासु मखे तक खौदल गवाड़म मुहतरम आतिफ परजंद अर्जुमंद द जरखान अमीर साहिब द अगा द वाद खुशाले मुनासबत सर यौसो खबरी स्तासु मखे तक खौदल गवाड़म ख्वागे न मख के स्तासु द टोलो सगवाड़मा उवाया सगवाड़मा लगजमा स्टाइल की उवाया सगवाड़मा द सखल को पदी बाने दर्द दे वही सरदार हकाने हुई चे तवज्जो मायदा तवज्जो विल शिरक दे बिदत दे गाली है गुलूज है कंजल दे चे पता बदलगी द खीरन बचिया खुदा हर चा खपल तक कलामी सोक चे खबरी की यौ जुमला पके बार बार हुई सोक औरी औरी डीर डीर हुई औरी औरी द चा तक कलामी कना द आतिफ वादा दे कना او دی واده پروګرام لتا سراغلی کنا او بیا به کورونه تم تقریبا زش بدل تنه کوي کنا نو سو کنا کنا وي سوک چکم دی سوک جو ہے وي زمونږ ته نوشهره کې تبلیغ والا امیر صاحب دی دا هغه امیر صاحب تکي کلام دی اچ سمره بیان کوي یو خو زه د واده موضوع د نکاح دا جمعات کې مناسب نه د اجره کې پکار د کم زه هغه په درسونو زمونږ لره وته څه شمولي سي په ترجمو په درسونو د تبلیغ والا پشپاګو نمبرو پړم روته په تعلیمونو نو د واده پروګرام د جمعات نه بارو کې چې سمې سپینی درته وایم توجه ځکه واده کې اکثر د ادامه نوٹ کړی دا جمعات ته جمعات والا خلق راضي علما راضي حاجیان راضي نیکان راضي پیران راضي بزرگان راضي تبلیغیان راضي خو د واده په موقع اکثر سره د واده کړي په اجره کې دا غمرګری ناشتي دا سیده کنه دا اوس واده کړی څه شو کم دی راول هغه ته لګ راشه اواز کا واده کړی ته لګ راشه تشریف راوړه زمون علمیه دا چې مولیان راشي دا چې دا بل پروګرامي ګلوکار پنکار اداکار چې مس مردانی بیا واده کړی په غیږ کې ناشتي خو شډل بدل مولیان دی راوستي دي نو د واده کړی په دوربین کې کارینه الک زری راولا راشه تشریف راوړه او کاغه نه راځي چې بل چاته ور پغاړه کو توجه د چا تکي کلام سید چا سي زما تکي کلام څه شه ده نو د هغه امیر صاحب زمون په کلی کې تبلیغ ول داغه تکي کلام دی اچ سمره بیان کوي کشپګ نمبر پکې هغه وي اچ شروع شي ساجيبه انداز کې وي اذان له ډېر ټایم غواړي چې زغه شانتي کوم اچ بیان کوي هغه وي کامیابی الله په دین کې خدا الله برازي کو غشت بکو تعلیم بکو مشوره بکو شب جمعه شب اتوار لبزو زورتم امیر صاحب پدې باندې خلکم چارج کې وزانم چارج کې ندار چا خپل تکي کلامي زما تکي کلام څه شه ده ګور ډیر علما وز تاسو ته یاد کم حسن جان شهید رحمت الله علیه خپل تکي کلام شکر تاسو ته یاد نه د مولانا بجلیګر صاحب تکي کلام عزیزانو وو کنو وای اوس بيدا د سټیل میخ او سم کړنګیدل دستخط بوکي دلته د علماء دیوبند ترجمان دي داغه تکي کلام دي ها اوریدل د پېښور کې او دار چاته کې کلامي د قاضي حمید الله صاحب گجرواله والا په گجرواله کې MNM پاتې شو سو کاله او د قاضي صاحب ته کې کلام اوس به پیژنې قاضي صاحب ته کې کلام سپیره اب چې درس کو طالبان چې غوسه کې طالبان ته سپیره اب لفظ سپیره ډیر وي سپیره به وي اور قاضي حمید الله جان صاحب هغه شخصیت چې خزه راوتی په پنجاب کې سړکونو ته د خزو ریسو هغه ته میراتن ریس وی هغه ټول خزي قاضي حمید الله جان صاحب رحمت الله علیه ډی تکړی وی توجه نو قاضي صاحب په درس کې وی سپیره طالبانو ته نه ما خو تکمیلال تکړی نه پنجاب یو طالب ما ته جب قاضي سے فرماتے سپیره تو یہ سپیره کیا ہوتا ہے میں قاضی سے فرماتے منحوس کے بچے کتاب کی طرف دیکھو ندار چا خپل تکي کلامي بهرحال ایو سړی به چې کم دی ډیر وي نو چاله دړک زما د توجه شکر ډیر له دړکړي ډیر له سوځي کړي ډیرو کې خارخ لګول ځان له برنال واخلي ځان له لګ میډیسن واخلي نو چاته چې بیان تقریر کو خو درخواست ریکویسټ کوم دا چې کم دی پکې مو وایا هغه ورته وی کو څوک مې سر د تنی غوس کی چې کم دی که څوک مې سر
د تنې غوس کی چکم دی واو بنړما د چکم دی نه چکم دی بیا هم پرې نه خاوده. بهرحال نکاح دو پهلو دی. وسیع موضوع ده. خوشحاله اظهار خلق کوي، کافران د خوشحاله اظهار کوي. څوک د خوشحاله اظهار په ډانس سره کوي، څوک د خوشحاله اظهار رقص او سرور سره کوي، څوک د خوشحاله اظهار په ډمانو اجړاګانو سره کوي، څوک د خوشحاله اظهار هوایری پایرنګ سره کوي، څوک د خوشحاله اظهار یو بل باندې رنگونه اچول هندوان وته هولی وي په یو بل رنگونه اچي د خوشحاله اظهار کوي. ها مسلمان د خوشحاله کې د شریعت پابند دی، په غم کې د شریعت پابند دی، اخلاقیات کې پابند دی، معاشرات کې پابند دی، عبادات کې معاشرہ پابند دی اور معاملاتو کې سودی نظام بنه کې حرام بنه خوري، حرام کاروبار بنه کې پابند 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 دی. د زندگی په هر موڑ کې ته د شریعت پابند دی. ما عیدگاه کې د اختر په ورځ باندې چونکه د اختر ورځ وه ما خوشحالي نن دنیا کې خلق کوي، کافرانو باندې هم خوشحالي راځي. صرف د اتیب وادي کې کافران هم واده کوي کنه. اتیب را ورسید کنه دې مال دلته راولې کنه ټولو پس دې دوا کوم سبحان الله وبحمدی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک. ګناهونه معاف کی واده کړي زر را ورسه. توجه یو خمیر سے دا غم خبرې نه کوخه چې جهنم دی ماران دی لړم جهنم بې ماران بې چې لړم چا د پاره بې دا ټول جنتیان دي. اوه پاکستان دومره ایڈوانس شو زما په علم کې اضافه وشوه. ما ربیع تیر که د سیرت جلسې په کراچۍ کې اور په بار ربیع باندې په لاهور کې د میلاد په جلسه کې یې هوره را روانه کړې وه. تاسو څوک خبر یې که نه؟ دا تاسو سوشل میډیا باندې کتلي هوره وه. نو ما په بیان کې په کراچۍ کې وي مې زه حیران پدیم چې د هورې کم صفات دي او د هورې کم خصوصیت دي. نو د هورې صفت خصوصیت کې یو دا دي چې د هر چا به خپله هورۍ او ابد د خپله هورۍ او هغې ته بل کس نه ګوري. د پلار هورې ته زوی نشي کتی، د زوی هورې ته پلار نشي کتی، د هر یو کس به خپله هورۍ بل څوک به نه ګوري. ما چې په دې دومره غټ جلسه کې هوره را روانه کړې ما دا د چا ده دا د چا ده هوره بدار چا ځان لای ما دا هوره را روانه کړې که شامله. توجه د خوشحاله اظهار ټوله دنیا کوي. مسلمان په خوشحاله کې د شریعت پابندي وایا د څه پابندي؟ مثال سره خبره پوي کې راځي. جنید بغدادي رحمت الله علیه غلام واغسته بازار کې، غلام راوست نو غلام ته ویل توجه غلام ته ویل تاسو کینه پاریس تم کینه خلک بیا یریږي را یریږي. توجه غلام ته وی زما دا مکانات تنه پدې کې یو کور خوخ کچاغي کې اوسېږي. جنید بغدادي ته غلام وی آقا زه غلامم. د غلام خپل طبیعت نه، د غلام خپل مزاج نه، د غلام خپل پسند نه، خپل انتخاب نه، چایس نه. آقا غلامم کم زمین چې اوسې الته به اوسېږم. جنید بغدادي غلام ته وی لباس پسنګا چې کپڑے ما اختر کې دا ویلو تاسو اختر کې څنګه کپڑے جوړوي ته په لباس کې د شریعت پابندي دی. ټیلر ته وی مال 13 انچ پینسا جوړه کا 15-20 انچ ته پکې جوړ ځان ته اے سی لګي ګرمي ډیره ده. توجه څنګه لباس آقا غلام یم د غلام په لباس کې خپل خوخه نه خو چې څنګه لباس راکې. جنید بغدادي ورته وی کانا کیسے پسند کروगे څنګه خوراک بکې څنګه خوراک دیوتی. آقا زه غلام یم د غلام خپل طبیعت خپل مزاج خپل خوخه نه. آقا سو خوراک چرا کے اب کم. جنید بغدادی توجہ غشی کا گئے لڑکڑاتے ہوئے راپری وط. جنید بغدادی بے ہوشش ہوش کے چراغی ہوش کے چراغی ہوش کے چراغی. غلام توی تا خو ما تا عبدیتو خود تا خو مالا دا تابدارے درس راکم تا خو مالا دا پرمن بردارے درس راکم. تا زما غلام خپل طبیعت تی ختم که، پسند تی ختم که، چاہت تی ختم که، مرضی تی ختم کړه او ما دا محمد رسول الله کلمه ویلی. زانتا دا خاتم الانبیاء محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم غلام وایم کہ غلام رسول میں جان بھی قربان. جان تو کیا تم تو داڑھی بھی قربان کرتے ہو. غلام رسول میں جان بھی قربان ہے. توجہ ما دا محمد ربی کلمه ویلی ز جون په خپل خوخه تیروم ما خو تانه عبرت واغستو.
یو به دا زما طبیعت دا بعضې خلک وایي یاره چې زما طبیعت زما مزاج د شرک یو نوم طبیعت او مزاج دی د شریعت په مقابله کې ووایه د طبیعت څه حیثیت شته د شریعت په مقابله کې د مزاج زه درته سنت بیانوم زه درته شریعت ته ما ته طبیعت نیغ نیغ کې څه ته وایي ته راشه د طبیعت تعارف وکړه وټ از مین آف د طبیعت څه ته وایي طبیعت د پیغمبر د سنتو مقابله کې د پښتنو د رسمونو څه حیثیت شته د رواجونو څه حیثیت شته وایه د بدعاتو څه حیثیت شته ما او تا پابند یو په شریعت کې په نکاح کې څلور حروف دي بس پس خپل منځ کې منځ کې مه کوئ الله دې دا طب په شانتې ټولو ته ودونه نصیب کړي دا خوارې خوارې خولې م نیولي تشپاڼو الله دې ټولو ته ودونه نصیب کړي دا چا چې واده نه کړي دا خولې خوارې راشه اوس ما ته په نکاح کې څلور حروف دي ووایه څومره ورې دنه تپوس کوم ته راشه دی خو یو صبر وکړې ما ته پرېږده یا خو ګوره نه په شب جمعه کې بیان کوو نه په مخبره کې کوو ټیک ده نور په خبره پوهیې په نکاح کې څلور حروف دي څومره آسماني کتابونه د پیغمبر یاران واپس کوم یې زر جواب راکړه د پیغمبر یاران موږ مولیان په تړلو هم پوهېږو خو موږ یې پرانځو موږ مولیان په روغ هم پوهېږو چې مولا وجنګولي بیا دا ګز او دا ګمبت توجه په نکاح کې څو حروف دي آسمانی کتابونه څلور دي مقرب فرشتي څلور دي مسلکونه شافعي مالکي حنبلي حنفي څلور دي د تصوف طریقت سلسله قادریه چشتي سهروردي نقشبند څلور دي د پیغمبر یاران څلور دي سمتونه موسمونه مسلکونه څلور دي د اودس کې پر څلور د پیغمبر یاران څلور دي نکاح کې حروف څلور دي پهله فرصت کې تبلیغ کې میاشتې څلور دي د جهاد حروف څلور دي سمتونه موسمونه مسلکونه مذهبونه څلور دي پهله فرصت کې تبلیغ کې څو میاشتې دي چا لګولي یو ایله بیله دوه ایله بیله درې صرف پنځه شپږ و اته نه صرف جنت ته به صرف داسې دي او لګی به څلور میاشتې څوک انشاءالله یاره د چا لاس خو دې ښکته چې اوس یې د لګازه راکړم لاس سم پورته کاجي صاحب سم لګوي به انشاءالله مرګ نه پس که مرګ نه مخکې ها توجه تبلیغ کې میاشتې څلور دي آسماني کتابونه څلور دي مقرب ما په تخبیه کې بیان کو نو د شیرګل محتمم صاحب شیخ قاسم صاحب د علما پیژني هغه هم تشریف فرمایي ما یاران څلور د پیغمبر یاران څلور آسماني کتابونه مقرب فرشتي څلور جهاد کې حروف څلور د تبلیغ میاشتې څلور دا شانتې څلور یو کاکا پکې پاسید ما ته وایي مفتي صاحب دام پکې وایه چې ودونه څلور ما وی چلو مسنا ثلاثه و رباع ودونه دومره کور یارولي دي چې ویلې م نشي دغه خو د ایمان دی زه بیا به سره کور ګورو خو جواب راکړه ودونه په زوره وایي ودونه اوس مې دله کار وکتل کور ته به ورځې او که نه به ورځې زما دا اواز کور کې زنانه واورېده او زنانه ته هم پته ده هغې ته هم پته چې مفتي صاحب خاص هم دغه شانتې دي نو کاکا تا څنګه وې چې سالو توجه اوې ما وی یاران څلور دي دوی ښکته کته ویم امامان څلور دي دوی ښکته کته تبلیغ کې میاشتې څلور دي چېرته ما ته ونیو چله بستره راواله دوی ښکته کته خو چې ما یې ودونه څلور دي دا سپینګیري هم راته اوس بره ګوري توجه تا او عجیبه خبره ده څلور یاران چې نه مني سخاچټ شیعګان پاکستان کې شته څلور حروف والا جهاد چې نه مني سخاچټ قادیانان شته یاران چې څلور نه مني دام شته د تبلیغ چې څلور میاشتې نه مني خیرانان داسې هم شته چې د تبلیغ څلور میاشتې نه مني دام شته خو ما په کل پاکستان کې د څلورو ودونو منکر پیدا نه که دله دا مشران هم تیار دی که چېرته الله ورحمېده د دې منکر پیدا نشه بهرحال په نکاح کې څو حروف دي پهله حرف نون دی دویم حرف دریم حرف څلورم حرف پہلا حرف نون دی واده به څوک کوي اوس ووره شرایط ته برابر یې که نه نمبر ایک الله دې ورته خیر کړي نمبر ایک نون دی نون کی اشاره نان اور نفقې ته د نفقتون د ښځې نان نفقه په خاوند باندې واجب ده د ښځې نان نفقه په خاوند صرف خو وتر واجب خو نه دی د ښځې نان نفقه په خاوند باندې واجب ده حاجي صاحب هغه سړی به نکاح کوي چې د ښځې نان نفقه پوره کولی شي هسې ټوپونه مه وه چې ما لم واده وکړه دویم حرف کاپ دی کاپ یو د علماو اصطلاح د کب کې به نکاح کوي څه کې
په هغې خو زه وضاحت نشم کولی چې کوب به څنګه څه قسم دا علما کرامو حضراتو خپله یو بېله موضوع ده برابر کوب او یو کوب کاپ دی کسوتون لباس کلات لباس د ضرورت مطابق د ښځې لباس په خاون واجب دی دا بوله راوړي چې پهله د سنګل شاپینګ کو اوس به ډبل کې توجه پهله چې د ځان له سوټ اخسته اور ما یو قید ولګو د ضرورت لباس د خاون به ښځې راوړي دا په خاون واجب دی توجه خو د ضرورت کټینګ مټینګ به نه کوي پوره ریکارډینګ وکړه نه پکې کمی شته او نه پکې زیاتې شته کامل مکمل پورا نه به پکې کټینګ او نه به پکې ویلډینګ معنا ده چې ځان نه ور پکې څه ونه تړي موږ له مزه نه راکړي چار وخت دننه بیا ځو کله به هلته حلوا میلاوي کله نه توجه دیم حرف کاپ د ضرورت مطابق د ښځې لباس په خاون واجب دی ما ضرورت یاد که فرمایش نه کم خاوندان چې د ښځو فرمایش کې گرفتار دي 2021 کې هم د هغې سر تندې نه لګي یو فیملي کې واده نو خاون ښځې له سوټ راوړه قدم پړک سوټ نوم مې درته واغستولي خو تاسو هل نه وایې موږ جاري باري وایو په ډاګه ته راوړه پټې راوړې توجه نو هفته بعد هغه فیملی خاندان کې بل واده راغی نو ښځه خاوند ته وایي چې هغه واده دی هغې له به ځمه او سوټ راله راوړه نو خاوند ورته دا خبره چې وکړه ولې هفته مخکې مې دله سوټ نه راوړي نو ښځه ورته وایي هغې کې خو یې لیدلې ما تقریبا دا ټولو ته وایي که نه وایي ووایه وایي که نه وایي مفت د فارموله د مفتي سردار نه په توجه سره واخله بالکل فری پیسه هم درنه نه غواړم توجه چې کله درته ووایي چې ماله بل سوټ راوړه هغه دا زنانه چې یو قسم سوټ واچي واده لاړ شي او بیا هغه ښځې بل ځای ته راغلي هغه کپړو کې دی بیا نه ځي هغه جامو کې بیا نه ځي تا ته وایي چې هغې کې خو یې لیدلې ما ته ورته وایي څنګه چې هغه سوټ لیدلې داسې تم لیدلې اړو پوه نه شوې شکر دی چې ته بل سوټ غواړې الله دې په ما ورحمېږي یو بله بیا به بل سوټ نه غواړي ٹھیک شو انشاءالله ښکلې فارمو نمبر 3 حرف څه شی دی دریم حرف څه شی دی الف کی اشاره الفت ته ده په نکاح سره الفت راځي څلورم حرف مختصر ذکر کوم ها ده ها کی اشاره حلاوت ته ده په نکاح سره حلاوت راځي په نکاح سره لذت راځي په نکاح کې مزه ده په نکاح کې سکون دی په نکاح کې خوند دی په نکاح کې راحت دی حلاوت په نکاح سره قرآن په درې موقعو کې راشه دلته د قرآن درس ترجمه کیږي د درس ته څوک کینی انشاءالله اور توجه لاس کته کې د دې قرآن د درس نه به څوک تختی خدا شکر دی ځکه زه یم توجه کله کله څوک به تختی لاس اوچت کی توجه درې موقعو کې قرآن د حلاوت ذکر کړي څو موقعو کې سکون نمبر 1 ځان سره نوٹ کې الا بذکر الله تطمئن القلوب دا الله په ذکر کې سکون دی دویم دا شپه چې راخوره شي وجعل الليل سکنا په شپه کې سکون دی اور دریم چې نکاح دی وکړه په نکاح سره زنانه ته نږدې شوه جسم یا زنانه تا ته را نږدې شوه په نکاح سره میرے رب نے فرمایا لتسکنوا الیها تاکہ اس کے ذریعے سکون حاصل کر سکو نو بیا وایي د سکون د راحت د مزې لار د نکاح لار ده کومه لار ده اور وضاحت نه در کوم صرف اشاره در کوم د نکاح نه علاوه چې چا بله لار اختیار کړه په هغې کې مزه نشته سکون نشته راحت نشته هغه څخه چټوب دی مرداري ده پلیتي ده بېحیایي ده زنا ده ګناه ده کبیره ده ساعه مخ ده کږه ده خرابه ده مرداره لار ده د سکون لار اور اسلامي تعلیمات دا دي زه په موضوع بیان کوم خو ستاسو څه غواړم اسلام وی سټوډنټان غواړم ایجوکیټډ اسلامي تعلیمات دی لو آفټر میریج چې نکاح وشوه بنیاد به نکاح جوړ کې اسلام وی بنیاد به نکاح نو چې نکاح وشوه د نکاح نه بعد پیار شروع کا محبت شروع کا دا حیام دا دا وپام دا دا پختوم دی دا غیرتم دی دا اسلامم دی دا دینم دی دا ایمانم دی دا مذهبم دی پہله به نکاح کی د نکاح نه پس به پیار شروع کی حیا دا پختو دا غیرت دی اور انگریزان وی لو بیفور میرج شادی سے پہلے پیار شادی سے پہلے پیار نکاح لانا دا شیو گولی کے او زاری کے او دیو تاوی ایزیلوٹ در تاو کم مور تا دی ایزیلوٹ کڑی او عید کی دل تحفہ کی چرتا پلار لدی چرتا یو صادر مور لدی چرتا یو لپٹر آوڑی دا خیرن بچیا توجہ میں نے چاہتا پوسو کہ ارطغرل سیریل بارہ کسو آئے تا
उसका देखना कैसा है। जमा क्लिप मौजूद थी पर सोशल मीडिया मैं द अर्तगुल सीरियल पर बैकग्राउंड की म्यूजिक दी, म्यूजिक पर कुरान और हदीस के हराम दे से दे द इब्तिदा न वाखले आगाज स्टार्टिंग न एंड पूरी आखिर पूरी उगोरा म्यूजिक पर किश्ता कनिश्ता दा म्यूजिक जायज दे कारी से दा सास जायज दे यौ दाना मा दोयम टकीदार आगस्ती द गाजी अर्तगल द निकाह न मख की यौ प्रदे जीने सरा द इश्क मोहब्बत यौ लुए दास्तान यौ लुए निज़ाम जिक्र करी पस मंजर जिक्र करी द निकाह न मख की प्रदे जनाना सरा दा द मुजाहिद पजामा दाग लगवल दी। क्यों नहीं समझते? दादा मुजाहिद पजामा दाग लगवल दी चिदा मुजाहिद दी लेकिन निकाह न मख की इश्क लड़ाता है। इश्क यो तरफ तक खुद और दुई सके जदार तगुल न जज्बा दकुम जज्बा द कुरान द दर्स नजदका हदीस न राशा जज्बा द मुफ्ती सरदार नजदका पतवज्जो सरा तद ड्राम सबर तद ड्रामो न जज्बे दके फिल्मों त बातशवे दखिरन तवज्जो तवज्जो बा नूर बसिनी मुम तास तो पूरा मालूम दी तवज्जो इश्क कतख पकेगे जबाजान याद कम जमा लूर जमा खोर सरा द निकाह न मख के स्ता लूर पुख्तुना स्ता खोर सरा च द निकाह न मख के सुख द प्यार मोहब्बत इश्क मोहब्बत खबरी के स्ता गैरत दा बर्दाश्त की। अर्तगुल सीरियल की अर्द गाजी अर्तगुल अगत स्कैंडल चा सरा सुन में अगत जिने सुन मु कि चाचा कतली जर बेरा तनुम वाखली दा चावी ओदे कत मा मरज मालूम किस डॉक्टर इन पन्ना बस मिलास के हो सशे शुक्र दे माशुमान मुची मुफ्ती से हलीमा हलीमा तवज्जो दा से पस्ताव खो खो गयो छ हलीमा तवज्जो उस्तासु वाय अर्तगुल कत्ल संगदी ओय मौली से संगदी लकम ड्रामो फिल्मों न पाते जब दिन द ड्रामे नजदकुम जब अकीदा द ड्रामे नजदकुम जब मजहब द ड्रामे नजदकुम जब जिहाद द ड्रामे नजदकुम जब द तुड़ श्रृंगार ना द म्यूजिक श्रृंगार नजदके तवज्जो मैं बिल्कुल ठीक नहीं दी सही में बोली कि गलत में बोली वो है सही में बोली कि गलत में बोली कतले पकार दी पकार दी तवज्जो अब ये वही खैर दी फिल्मों न पेराओड़ी वही पदीर आओड़ी दो न मैं अगर दगा पदगा विंजी नॉर्मल ना राजी क्या कहते सब हुई तवज्जो पर निकाह के सुहुरूप दी इस्लाम हुई लव स्टूडेंटानो लव आफ्टर मैरिज अंग्रेजान हुई लव बिफोर मैरिज उस पुख्तो की उर्दू के नशम सिर्फ इशारा दरकुम अंग्रेजान उस लगुड़ान दितली दी डेर लरी लाड़कना डेर लरी 42 मुल्कुना द अमरीकीना द मुल्ला उमर मुरीदानो दुम दबा के सुपर पावर ने सुपर पावर जोड़ कर तवज्जो उस अंग्रेजान हुई चिल्ड्रन बिफोर मैरिज चिल्ड्रन बात की क्या पता और यो खा सिस्टम दा दे यो खा महंगाई दा और सेबान हुई बच्चे दो ही अच्छे आधे कच्चे व आधे पक्के दा नजरिया गलत है टूल वेदा नजरिया बच्चे दो ही अच्छे खक दो बच्चे चरसियानु ये अच्छे हैं चे पोडरियानु अच्छे हैं चे पबजी वाले अच्छे हैं चे फ्री फायर वाले अच्छे हैं पबजी वाले तो स्टडीज हुए नहीं तवज्जो सबरो कसर आजम माटुल जान सर लिख नहीं देता तवज्जो जर आजम ये जर आजम हम अपनी दे पल तरतीब तवज्जो बच्चे दो ही अच्छे सबब दाशिर कवे जदावायम तवज्जो दई बच्चे दो ही अच्छे जवायम बच्चे नेक ही अच्छे बच्चे हुआ है बच्चे बच्चे और दई हुई छोटा खानदान खुशहाल घराना छोटे बड़े में खुशहाली नहीं है छोटा खानदान खुशहाल घराना छोटा और दे द लिमिटेड खबर के पुख्तनो सर खो अनलिमिटेड पैकेज दी दी खो लकान सके सशो आते पलकान सके बाबागानो सरम एमबी सके बाबागानो सरम जीपी दी जीपी तवज्जो तो पुख्तून त लिमिट खबर के लिमिट यो कारी से बवादो को खजे हाफिज वा नबी माता विनो माता खु दी बिया खो बेजवायम माता खबर कोल तो सीधी लगे च पौजरो जुमात की देवकड़ा तवज्जो मो खुद दगा मौजूद और दगा खबर दी मुताली वाला खुद तासु ये तवज्जो तवज्जो ये खजे तमेवे च बच्चे दो ही अच्छे वही खजे में हाफिज वा मदरसीना फारिग वा वही माता च बच्चे सौ ही अच्छे वही माँ वतवे च द नर लुरी छोटा खानदान खुशहाल घराना ता जुमला बरौली के औलाद बदा शेर के वो सरदा
दीनदार खानदान खुशहाल घराना। जिसे खुशहाली पर दीनदारे की दे आए खुशहाली खुशहाली द निकाह दो जिहातुन दी, निकाह इबादत हम दी, निकाह सुन्नत हम दी। द अतिब पवाद के पर इबादत खबर कम और द बल चागे के पर सुन्नत खबर कम। निकाह इबादत ते संग ची मुंज इबादत ते, तिलावत इबादत ते, जिक्र इबादत ते, हज इबादत ते, उम्र इबादत ते, जिहाद फी सबीलिल्लाह इबादत ते, दावत और तबलीग इबादत ते। दा शांति निकाह इबादत हुआ निकाह। मैं तासे सोचो कि जिहाद में पति जवी चदा गरम दा अंदाज खिताबत थी, जिहाद इबादत थी, दावत और तबलीग नरम ब नरम वे कने यार नरम बना दा गुर कम मसला सख्त